محترم هر یو صورت د الله تعالی خپل شان ور کړی دی. د دې صورت باره کې راځي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه الفاقة أبدا. ما د نبی علیہ السلام نو اوریدو څوک چې هر شپه د ماښام نه وروستو سورې واقعه ولي الله پاک به دا بنده د فاقینا د غربت نه ساتي. دا شانتی روایت د عبد الله ابن عباس سے منقول لے مرفوعا. سورة الواقعة سورة الغناء فقرؤوها وعلموها اولادکم. سورة واقعه چې دا د مالدارۍ صورت دی دا لولویم او دا خپل اولاد د یادم کوي. فرمایي چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین نو په دغه زمانه کې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بیمارو نو غالبا عبد الله ابن عمر سے رضی الله تعالی عنہ هغه چې کوم دینو عبد الله ابن د حضرت عثمان رضی الله عنہ دوی چې د عبد الله ابن مسعود بیمار دی او ډیر خراب دی او دغه وروسته صرف لورګانې پاتېږي ځامنې نشته. نو که تاسو دله د بیت المال غاړې نه سم مقرر کړل دا به ډېره ښه چې د لورګانو د حصه ملاویږي. وی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ راغی د حضرت عبد الله ابن مسعود سے تپوس لا نو حضرت عثمان رضی الله عنہ ته فرمایل چې څه تکلیف دیتا تا ناغه ته وی د خپل ګناهونو. حضرت عثمان دینه بیا تپوس کوي وی خواهش ته سره ناغه دی د الله تعالی رحمت. حضرت عثمان و بیا فرمای رضی الله تعالی عنہ وی څوک ډاکټر او طبيب دل راو غواړم او ته وی نه زه بیمار کړی چې کوم دین طبيب يم. الله طرف ته اشاره وا خګون کې الله دې زه بیمار کړی هغه ما زه پوهیږم چې دا بیماری د سلام. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وی چې زوامه چې بیت المال نه د لس مقرر کوم استاد بچو ته ملاویږي او تا تن څنګه وي. حضرت عبد الله ابن مسعود او دې ما ته ضرورت نشته زما کار سم دی. وینه ته نه استاد بچای چې رستو پادې شي دی بس کوي وی دی لمم داسې او سیز ورکړه دي چې ان شاء الله دی بل اوګیږي نه. وی سری وی سمعت رسول الله ما د الله پیغمبر نو ریدلی دي من قرأ سورة الواقعة لم تصبه الفاقة ابدا. وی ما دی دا خبره خودلې ده چې بچی ما خام نه بعد به سورې واقعه وای زګه څوک دي سورې واقعه ما خام وای الله پاک به ان شاء الله د هر قسمه دغه نه ساتي د هر قسمه فقر نه د فاقینا د دینه به بچ کی. ما د خپل بچو ته د دې خبرې تعلیم ورکړې دی او دی باغه کوي الله پاک به را لساتی. بهر حالونو عرض می د دې خبرې کو چې مونږه تاسو له پکار داري چې مونږه تاسو سګو د سورې واقع ډیر زیات اهتمام کو. سورې واقع ډیر وایو او بزان لازم کوي چې شپې په دی اوله حصہ کې کما خام د ټیم ملاويږي کما واستند د ملاويږي خود سورې واقع اهتمام کوي دا وایي. او سورې واقع او یو زمونږ د استادانو د خلی یو وظیفه ده چې ماقام څوک سورې واقع وای ماقام منځو کې سورې واقع وای او ځان سره 101 پیری الله الصمد وای وی الله تعالی به د مخلوق د محتاجۍ نه ساتي او د خپل غیب او خزانو نه بوله ورکړه کوي. نن خو امت کې لوی کمې د دې خبره راغلې چې څوک مسنون اعمال نه کوي تابه براشي جسه تعویز را لو کوي زمون کار لګروان دي تعویز څه سوای مال جی لګه وظیفه را کوي لګون ته کار موروان دي. لوی وظیفه موږ له الله پیغمبر را کړی دا چې څوک ماقام سورې واقع وای نو کته د بوز کی سورې واقع او جی کله کله وایو دا په کله کله نه مستقل دا لازم کوي په ځان باندې
چې تاسو د ماښام سلام ګرځوي چې تاسو په جبه باندې ډایرک شروع کیږي دا زمونږ د مدرسې الحمدلله الله پاک په سورې واقع باندې چلی یعنی خلک نن راشه په یو خپل کور کې د خپل بچو هغه رزق تنګ کړی دي د بچو هغه چې کوم دینو خرچو تنګ کړی دي او زمونږ سر په مدرسو کې 4,500 دی وړو زمونږ دی لوکل کې دا طالبان دي الحمدلله ماښام پسې مستقل سورې واقع او دعا کیږي الله برکتونه نازلوي او باغی باندې الله پاک هغه وخت یې رہی بهر حال سبق د ګوري اذا وقعت الواقعه کله چې واقع شي واقع کیدونکي